بار کور نو زوم خلک خندا کوي راپسې او اکثر فیملی خلک هم اواز داسې اجرا کوي بس اجرا انسان لکه مجبور شي موږ مجبور شو بیا دې فیلډ ته راوځو جی پروګرامونو ته ځو فنکشن ته ځو خو دا یو څو ورځې مسلې لکه دا زموږ شي مې لګېدلې دي ګولې باندې پهله خو ډېر زیات تنګول کول بس موږ به هغې باندې راپورټ وکړو نو هغه بیا به چې کوم دی د هغې مشران رالل منت به یې کولو چې روغ او که دا دي هغې زموږ اولاد دي بچي دي موږ ورته ویل موږ هم د چا اولاد یو جی لاره کې ودرېږي ډزې وکړي څنګه چې بله ورځ فایرنګ وشو هغې کې ګلپاڼه یو فرینډ و هغه هم وفات شو یو چاحت و هغه پکې ډېر زیات زخمي دی زموږ دننه چې کوم روح دی هغه د ښځې او چې کوم دی په ظاهره باندې داسې سمه لکه کارونو بار چیزونو خلک هم تنګوي خلک دا تنګو کې ښه په خوشحالي هم بوځي او چې هغه دین روزو په بیزتې بیا روزو تینا اچھا روفو آپ لوگوں کی یہاں کی زندگی کیسی ہے؟ ہماری زندگی تو بس بہت ہی زیادہ خراب ہے لوگ ہمیں باہر بھی نہیں جینے دیتے ہمیں گھر والے بھی نہیں جینے دیتے ٹھیک ہے ہم باہر چلے جائیں ہم فنکشن پہ چلے جائیں فنکشن والے بھی نہیں جینے دیتے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ پشاور میں گلپانہ ٹھیک ہے نا یہ بھی فنکشن پہ گئی اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جیسے فنکشن سے نکلی اور ادھر آپ کو بھی پتہ ہے فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا کچره تاسو ته زموږ د ګورنمنټو یو ښه جاب درکو یو ښه زندګي دله درکړه د عزتو ته به دا ذلت ژوند پرېږدي دا به پرېږدو انشاءالله دا ما سره وعده ده جی هلته کې پلار نه قبلوي هلته کې مور نه قبلوي دلته کې خلک نه قبلوي کام قبیله نه قبلوي رشته داران نه قبلوي نو خیر دا بېوسه ټرانسجنډر به دی به چېرته ځي دی خو نور هېڅ څوک هم نشته چې څوک هم دی نه قبلوي دی به اخر چې کوم نه دی دلته کې به راځي او ځای په ځای باندې به د ذلت ژوند تېروي خلک وژني په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی ګرانو کتونکو ستاسو په خدمت کې حاضر ستاسو ورور علي عباس یوسفزی نیغ په نیا حاضر د جي د پېښور نه دا مهال موږ موجود یو په پېښور کې تاسو به وایي چې نن د علي عباس یوسفزي دا کیمره په کوم ځای کې کولاو شوه پته لګي نه چې دا کوم ځای دی یقین وکړئ قدرمنو د چاته مې دا شانتي انټرویو نه وه کړې چې کله به هم تلم د غریب و یتیم مسکین بېوسه لاچاره او زمونږ کوشش هم دغه چې کوم ځای کې غم کوم ځای کې درد موږ هغه ځای ته ځان ورسوو نن کیمره کولاو شوه په هغې خلکو باندې په هغې بېوسو باندې په هغې دردېدلو باندې په هغې زړه چاودو باندې چې یقین وکړئ زمونږ په معاشره کې څوک ورته اجلاګان وایي څوک ورته نرخزي وایي پته لګي نه څه ډېر څه عجیبه عجیبه نومونه ورته اخلي خو په نن زه راغلی یم ټرانسجنډر ځای دی ټرانسجنډر سره چې کوم نن راغلی یم او دی دلته کې چې کوم نن ټرانسجنډر دلته کې موجود دي تاسو به ګورئ د دی چې دا دنیا چې کومه ده کوشش مې نن کړی دی چې نن د ولس داستان دا شیشه په هغې بېوسو باندې کولاو شي چې کوم بېوسه ډېر زیات غم ډېر زیات درد لري سره چې مخکې یو واقعه شوې وه ګل چې کوم ټرانسجنډر هغه چې کوم نن چا شوټ کړی دی ورسره یو بل ملګری و چې هغه زخمي دی هغه په اسپتال کې دی بهرحال د ډېر وخت نه مې په زړه باندې ارمان و چې دی د غږ د دی د اواز راوچت کوم ځای چې دی ته ډېر زیات مسایل نن به راځم نن به د دی د ژوند په حوالې سره به تاسو ته خبرې کوم چې دی نن په دې ژوند کې څومره سختي لري نن دی دلته کېناست دي تاسو د دی چې کوم نن تاسو به وګورئ چې دی نن موږ ته څومره فریاد کوي زموږ چې کوم د ټرانسجنډرز چې کوم مشر دی د دی نه به نوم تپوس کوم او د ژوند په حوالې سره به ورسره یو څو خبرې کوم بیا به راځم چې کوم نن سبیریلا او آپ کا نام کیا ہے روپ له برازمو چې فیصل آباد سره تعلق ساتي نو دای سره برازم لګي شانتي خبري اترې وکوم السلام علیکم وعلیکم السلام روجانا اول خضرات خوګه نامه چې کوم دنه وایا او د خپل مینوالو سره شریک د ما خپل نوم دی کوچنه کوچنه دارا ته وایا چې د څومره وخت نه په دې دنیا کې ژوند تیرې زما خو ختیشته ډېر وخت شو چې زه دې فیلډ ته راوتی یم کم از کم دغه 30-35 کال مې کېږي دا راته ووایه کوچنی چې دا نوم د چا ایښی دی دا زموږ یو مشر و او زه چې پیله دې فیلډ ته راووتم دا ما له هغه ایښی و هغه دله ایښی و دا راته ووایه چې په لاس کې بنګړي په جامو کې غاړه په مرۍ کې لاکټ چې دا شانتې تاسو ځان جوړ کړی دی نو په دې باندې تاسو څه محسوس وایي تاسو ځان ښه ښکاري یا بد مونږ ته خو بس ځان
ښه نه ښکاري خو بس داسې شوق دپاره ده شوق دپاره دا راته ووایه چې ستاسو چې کوم مور او پلار دي نو هغوی سره ځې هغوی تا ته څه وایي او که نه بس اول زما د کور نه لږ مسلې وي پېښ شوې چې یو زه به کور ته نه تلم خدای شته نه تلې ما پسې به بار بار رنګونه به یې کولو نو بس دې کې بیا خدای شته مور مې لږه وفا شو دا خو ډېر د ذلت ژوند دی او امید لرم چې ته وایې چې زما مور وفات شو هغه به هم ستا د غمه وفات شوي زما د غمه وفا شو ستا د غمه وفات شو نو ولې دې ډېر زړه ستړي ژوند ته ولې راغلی بس مجبوره وخت مجبوره وي اوس ته د دی مشر چې زه مشر دی چې کوم لکه پروګرامونه لځي بس پروګرامونه لځي راځي بس دې لار کې خلک تنګول منګول خلک څه تنګول کوي ګوشني بس خلک دا تنګول کوي ښه په خوشحالي هم بوځي او چې هغه دی نه روزو په بېعزتۍ بیا روزو تي نه په بېعزتو باندې راځي په بېعزتۍ تاسو ته لکه دا مسلې ډېرې زیاتې دي مونږ ته ډېرې زیاتې دي څه ویل غواړي زموږ کتونکو ته حکومت ته بس څه ویلو غواړو بس ډېره شکریه ګرانو کتونکو کوچني سره چې کوم د دې بېوسو چې کوم دی مشر دی هغه ما ته د ژوند په حواله سره خبرې وکړې یقین وکړئ چې کوم خلک دی ته سپک ګوري دی پسې خبرې کوي او دی ته د سپي په نظر هم نه ګوري مهرباني وکړئ چې دی ته دومره په بد نظر باندې مه ګورئ دا خو هم د خدای پاک انسانان دي که نه دا خو هم د اشرف المخلوقات دی که نه دا خو هم الله پاک پیدا کړي دي که نه په دې کې د هیڅ چا ګناه نشته په دې کې د دی ګناه هم نشته ځکه چې دی مجبوره زما په څنګ کې ناسته نوم سویره ما سره ناسته ده سویرې خپل نوم دې سره عاطف دا راته ووایه چې ځواني دې لکه د ګل په شانتې ده خو چې دې بدرنګو ته ګورم نو یقین وکړه چې زړه مې خفه شي دا ولې دې داسې ژوند ته ولې راغلی بس دا قسمت خبره ده قسمت خبره ده په دې کې د قسمت څه دي بس دې کې د قسمت دا چې موږ کلي کې بار کور نه وځو هم خلک خندا کوي راپسې او اکثر فیملی خلک هم आवाज داسې اجرا کوي بس اجرا کوي انسان لکه مجبور شي موږ مجبور شو بیا دې فیلډ ته راوځو اوس ته د دې فیلډ ته څومره وخت مخکې راغلی زما 8-9 سال کې 8-9 سال دا راته ووایه چې ویښته دې خپل دي که نه لګولي خپل دي څومره وخت یې لوی کړي بس زه چې دې فیلډ ته راووتم هغه ټایم نه یو څو ځل مې کټ کړي دا راته ووایه چې پروګرامونه له ځایي هلته کې ټایم را سره کم دی چې پروګرامونه له ځایي نو خلک هم تنګوي که نه ډیر زیات څه قسم خبرې کوي چې پهله خو به ډیر زیات تنګول کول بس موږ به هغې باندې راپورټ وکړو نو هغه بیا به چې کوم دی د هغې مشران رالل منت به یې کولو چې روغ او که یې دا دي هغې زموږ اولاد دي بچي دي موږ ورته ویل موږ هم د چا اولاد یو دا راته ووایه چې تاسو سره په زور زبردستۍ باندې تاسو بیایي جی لاره کې ودرېږي ډزې وکړي څنګه چې بله ورځ فایرنګ وشو هغې کې ګلپاڼه زموږ یو فرینډ و هغه هم وفات شو یو چاحت و هغه پکې ډېر زیات زخمي ده دا راته ووایه چې په دې ستاسو په دې پیل کې ډېرې ملګري چې کوم دی نو مري او لګي نو چې هسې اوده کېږي نو څه سوچ کوي چې دا زه کومې دنیا ته راغلی بس زموږ زړه نه خو یو الله خبر دی خلک وایي چې لکه دی خوشحاله یو موږ چې بار مجبورۍ نه وځو سودا پسې ځو او خلک اوازونه کوي تنګول کوي اجراګان دي دا دي هغه دي نو خلک دې تنګوي جی دا راته ووایه چې کم قبیله لري جی یار دوست لري جی لکه ستاسو خپل کور شته جی نو کور ته ځې که نه تلیه دې ورته ولې بس کور ته تلم اوس لږ مسلې رالې جی په کور کې سره مور پلار رویه څنګه بس د هغوی خو دا رویه را سره ښه ده خو لکه هغوی چې دې فیلډ کې مونږ تا نه خوښو دې فیلډ کې مونږ تا نه خوښو ستا دا فیلډ خوښ دی زما دا فیلډ خوښ نه دی خو مجبوري ده پښتانه جی که چېرې تاسو ته زموږ د خلکو چې کوم تاسو په د کیمرې په سترګه باندې که چېرې دوی تاسو ته دا بد ردې تنګورې نه کول نو ته به دې د ذلت ژوند ته راتلې بس چې مونږ له عزت میلاوېدو چا راپسې اوازونه نه کولو او بار چیزونو خلک هم تنګوي دا راته ووایه چې ستاسو یو ډېر ښه ملګری ګلپاڼه چا وویشتو صحیح ده نو د هغې په باره کې ستاسو څه فیلینګ دی خفه یې ورپسې بس هغې پسې خو مونږ اوسه پورې دونه لغو چې لکه زمونږ هم دماغ و کار پرېښودو ډېر خفګان نه او جی هر یو انسان لکه زمونږ چې کم شي میل دی هغې ته هر یو ته خپل ځان را مخې ته شي چې سبا زما هم دا حل دی جی دا راته ووایه چې د ژوند خو د اوس دا شانته دی د مخکې ژوند دپاره څه سوچ کوې ګوره کام قبیله هم نشته خپل خپلوان هم نشته یاران دوستان هم نشته دا د ذلت ژوند دی او څوک دمکیانې درکوي څوک دې په زبردستۍ باندې چې کوم دی نه بوځي په دې ځای کې یک یوازې ناست دی رشته داران نشته خپل خپلوان نشته څه سوچ کوې بس مخکې دا سوچ دی چې انشاءالله بس که
دعا خو وکړو چې مونږ ټول خدای پاک اول دې دین لري کی اخوا کې قدرمنو که چېرې دوی ته د خلکو تاسو لغونده کې عزت ورکړه که نه نو انشاءالله دی چې کوم دی نو ما سره دا واده وکړه که چېرې هم تاسو له چې کوم دی نو زموږ پښتنو وروڼو عزت درکړو تاسو تنګی نه ته به د دې ژوند نه راوځې داسې خو مونږ ډېر ټرای کړی ده خو لکه نن سبا بالکل د سم سړي څوک عزت نه کوي نو مونږ پسې خلک خاندي بازارونو کې زمونږ به څوک څه عزت قدرمنو زموږ د پښتنو ته چې کوم دی نو زه هم د پښتون نوم ډېر زیات مشهور دی خو چې دلته کې سویري سره چې په سویره باندې یادېږي سویري سره چې خبرې کوم نه سویره وایي بلکې سویري ماله په خبرو کې په مخ باندې سپېړه راکړه چې ما ورته پښتون نوم واغست نو بهرحال پښتانه په ما باندې ډېر زیات ګران دي بد نه وم ځکه چې زه په خپله باندې پښتون یم خو پښتنو د رب خاطر وکوي دې خلکو له عزت ورکوي ځکه چې دا د الله پاک مخلوق دی د دې به باقاعده موږ نه تپوس کېږي ځکه چې دا الله پاک پیدا کړي دي د دې لپاره چې کوم دی حکومت تاسو له شناختی کارت جوړوي جی د شیمیل چې کوم دی نو شناختی کارت کې لږه مسله وي که نه دی ته نه جوړېږي نه لږ مشکله غونته ده لږه مشکله یې که نه او دې مخکې مې ویلي چې جوړوم به ولا خدا هېڅ پته ونه لګي خلا اس پتہ ونه لگेगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका रूप नाम है आपका हाँ जी मेरा नाम रूप है। अच्छा और कहाँ के रहने वाला है जी मैं फैसलाबाद। अच्छा फैसलाबाद तो अच्छा रूप आप लोगों की यहाँ की ज़िंदगी कैसी है हमारी ज़िंदगी तो बस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जैसे कि ये पेशावर में गुलपाना ठीक है ना ये भी फंक्शन पे गई इसे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है जैसे फंक्शन से निकली और उधर आपको भी पता है फायरिंग हुई और फायरिंग की वजह से उनका इंतकाल हो गया। यहाँ के लोग कैसे और पेशावर के माहौल कैसे पेशावर का माहौल बस इसी तरह है कि जो जैसे कि हमारा पंजाब है ना फैसलाबाद है हम उधर किसी भी तरह चले जाए ना बाहर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मसला नहीं है ठीक है ना इधर तो इंसान बाहर भी नहीं निकल सकता लोग इधर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ठीक है इधर तो कमरों में रहना पड़ता है ठीक है अब इधर इंसान बाहर भी नहीं निकल सकता ठीक है ना बस इसी तरह है बस माहौल बस जैसे कि इधर फंक्शन है बस मज़दूरी के लिए आते हैं कि प्रोग्राम है और इधर का कुछ भी मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा क्यों बस के बाहर भी नहीं बंदा अपनी मर्ज़ी से निकल सकता ठीक है और घर में भी नहीं बैठ सकता इधर कमरों में भी लोग आ जाते हैं ठीक है फिर झगड़े करते हैं। अच्छा यहाँ कितना टाइम हुआ आपका मुझे अभी 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन और आने वाली ज़िंदगी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं बस आने वाली ज़िंदगी के बारे में मैं यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ कुछ बना लूँ अपना अगर कुछ बन जाए तो बस इस फील्ड को फिर छोड़ दूँ। मतलब ये कि इस फील्ड में आप लोग खुश नहीं हैं नहीं मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं कि बहुत जलालत है इसमें अच्छा। इस फील्ड में बहुत जलालत है। अच्छा अभी आपके पास शनाख्ती कार्ड है जी मेरे पास शनाख्ती कार्ड है। अच्छा है लेकिन बनवाने के लिए हौसला है या नहीं हाँ जी मुझे तो मेरे घर वालों ने बनवा के दिया है मेरी अम्मी लोगों ने कि आप बाहर जाते हो जॉब में अच्छी मजदूरी हो ना तो फिर ही है ताकि घर का भी सर्कट चल सके और मेरा भी चल सके और मैं फिर ये फील्ड छोड़ सकता हूँ। ठीक है रूप बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने की जी ग्रान कतून को तासु सही कल ज़मंग दिल तक दगा बेवसा दई च कम दन सुमरा प तकलीफ बाने जवान तेरे और दई च कम दा तकलीफुना कम दा परेशानी कम दा यवाज ज़िंदगी दा माता उस्ता च कम दन जमा मकसद دا چې دا ز تاسو ته چې کوم ان شاء الله په سکرین باندې راولم او ان شاء الله تعالی د دینه علاوه چې کوم دی نو زمونږ به کوشش دغه چې کوم ځای کې دا شانتي بیوسه خلک کوم ځای کې دا شانتي غریبانانی نو مونږ به د سر رازو د الله خاطر کوي د رسول خاطر کوي جولې د توړم چې د خلکو له عزت ورکړي چې تاسو د خلکو له عزت ورکړه ځکه چې دا رب ذوالجلال پیدا کړی دا د الله پاک چې کوم دنه وشته شته سو کې چې کوم دنو ناران پیدا کړی دي سو کې خزي پیدا کړی دي سو کې دا شانتي بیوسه پیدا کړی دي اخیری تاسو کوم بیا د پروګرام اختتام کوم سویرا اخیری تاسو کوم بیا د نظم یو پیر زتا ته بیا وام کچره تاسو ته زموږ د ګورنمنټو یو خجاب درکو یو خزندګی درکړه د عزت ته به دا ذلت ژوند پرېږدي دا به پرېږدي ان شاء الله دا ما سره وعده ده जी تعلیم د څومره دی زما میٹرک में करी और आपका तालीम क्या मेरी 8 तक 8 है अच्छा ठीक है और استاد تعلیم څومره دی پنځم ها استاد چې کوم دنو میټریک تعلیم دی په میټریک تعلیم باندې ډیرو چې کوم دنو خلک نوکران شوی دی نوکرانیږي چې کوم دنو شپارس غواړي تعالی که زمونږ حکومت او زمونږ کتون کې یو خو جواب درکې
چې موږ له عزت هم ملو شي دا هم چې عزت یا موږ ته جاب ملو شي لکه دای د جاب اوګینه دي دای صرف د عزت اوګی تاسو جی ان شاء الله انسانان یو تاسو من انسانان یې کنه موږ بس دا څنګه چې موږ انسانان یو دا شان تاسو من انسانان یې جی کنه هر یو انسان لکه په خوشحالي کې په خپل عزت باندې چې موږ د عزت نو موږ د خیر د جاب کراته ملاوي کې هم صحیح ده لکه موږ له عزت موږ له عزت را جی ګرانو کتونکو دای چې کم دینو صرف جاب هم نه غواړي دای صرف اور صرف د عزت اوګی او صرف عزت غواړي او سویری ما سره دا وعده وکړه چې ان شاء الله چې مالا زمونږ یو ورور ګورنمنت مونږ لا چې کوم دی یو ښه جاب راکړي یا موږ له عزت راکړي نو موږ به دا شانتې قسمه حرکتونه نه کوو ځکه چې په دې ژوند کې هم دی نه دي خوشحاله که موږ چې دا خلک د خوشحالۍ نه کوي نو نه دا خلک دا د خوشحالۍ نه کوي دا خلک دا چې کوم دی د ډېرې مجبورۍ نه کوي جی ګرانو کتونکو مهرباني وکړئ په اخري ځل کې درته بیا هم چې دې خلکو له عزت ورکوي دا انسانان دي او دی چې کوم دی ستاسو نه عزت غواړي دی ستاسو نه عزت غواړي پلیز دی له عزت ورکوي دی له عزت ورکوي